د پښتو د ټوکو او د خندا ستوري میراوس لنړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې نامتو ټوکمار او هنرمند میراوس چې اصلي نوم یې حیات الله خان و، د اوږدې ناروغۍ وروسته لنړۍ نه یې سترګې پټې کړې. هغه د خپلو ټوکو ټکالو او بېساري طنز له امله د پښتو هنري نړۍ یو نه خیرېدونکی شخصیت ګڼل کېده. میراوس د 1955 کال د خیبر پښتونخوا د چارسدې په تنګي تحصیل کې زیږېدلی و. له ماشومتوبه یې د ټوکو سره مینه وه او له د سکول په وختونو کې د خپلو ټوکو له امله پیژندل شوی و. د 1900 په کلونو په وروستو کې خپل هنري سفر پیل کړو چې د ریډیو، ټلویزیون، سټیج او فلم له لارې د پښتو طنز ته نوره بڼه ورکړه. میراوس د پښتو ژبې یو له ښه هنرمندانو څخه و چې د لیکل شوي سکرپټ نه بغیر به یې ساعتونه د خندا محفلونه جوړول. میراوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په 10 زیات هېوادونو کې خپل هنري نندارې وړاندې کولې. د هغه مزاحیه انداز او ټولنیز طنز خلکو ته ځانګړی پیغام لرلو. د هغه د 80,000 نه زیات آډیو کیسټې وې او سلګونو ډرامو کې کار کړی و. په 1980 په لسیزه کې میراوس د پاکستان ټلویزیون پی ټي وي له لارې د نشهیي توکو په ضد کمپین کولو. همدغه راز هغه ګپ د میراوس په نوم کتاب هم لیکلی و چې طنزي لیکنې، پیروډۍ او تفریحي مواد پکې شامل و. د خپل ژوند وروستو کلونو کې میراوس د شوګر، های بلډ پریشر او زړه ناروغیو له امله سخت کړاوونه زغملي وو. په 2023 کال په اوږدو کې د سختو ناروغیو له امله ډاکټرانو د هغه دواړه خپې پرې کړې وې. همدغه راز هغه له مالي ستونزو سره مخ شوی و او د درملنې لپاره د خیراتي ادارو نه مرستې غوښتې وې. میراوس د پښتو ادب، کلتور او طنز لپاره نه خیرېدونکي خدمتونه کړي دي. دغه خندا، ټوکې او یادونه د پښتو ژبې مینوالو ته تل پاتې وي. په میراوس ډېرې خبرې کېدی شي. د میراوس هر اړخ یو ځانګړی اړخ و. سبا له 10 بجې به د تنګي د شړو میا صاحب په قبرستان کې خاورو ته سپارل کېږي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، تنګي. د